أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول کریم صلی الله حضرت علیه صلی الله علیه وسلم وسلم د جود و سخا په حواله به دا وخت روایتونه وړاندې کوم. په یو روایت کې راځي حضرت ابو سعید خدری نه دا روایت دی چې په انصارو کې یو څو خلک وو چې هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو، هغوی ورله ورکړه، او بیا هغوی سوال وکړو، هغوی ورله بیا ورکړه، بیا هغوی سوال وکړو او هغوی ورله ورکړه، ان تر دې چې هغوی سره چې څه وو هغه ختم شو. رسول کریم وفرمایل چې کم مال به ما سره وي زه به هغه تاسو نه بیخي نه پټ ساتم، او څوک چې ځان سوال نه ساتي نو خدای پاک به هغه بچ کوي. نصیحت یې ورسره وفرمایلو د سوال په حواله، او څوک چې د دنیا د مال نه بې نیازه کېدل غواړي نو خدای پاک به هغه بې نیازه کړي، او څوک چې په خپل نفس زور تیری او صبر وکړي نو خدای پاک به ورله صبر ورکوي. او صبر نه زیات لوی فراخ او بهتره بل یو نعمت هم چاله نه دی ورکړی شوی. ځینې په مشکلاتو کې او تکلیفونو کې او ضرورتونو کې صبر کولم ضروري وي، خدای پاک د دې انعام ورکوي. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره موږ په یو سفر کې وو، او زه په یو ځوان اوښ باندې سور وم چې زما د والد حضرت عمر اوښ و، او هغه به زه بېوسه کړم او خلکو نه به مخکې لاړو، نو حضرت عمر به ورته غوسه وکړه، یعنې به هغه اوښ ته سختي به پرې وکړه، اواز به یې ورله ورکړو، شاته به یې کړو، کېدای شي چې وهلو به یا ویرولو به، بهرحال چې کومه طریقه وي د اوښانو د چلولو د هغې مطابق هغې ته به یې وویل نو هغه به وروسته شو. خو بیا به هغه د خلکو څاروونه به مخکې شو د سورلی، او حضرت عمر به هغې ته بیا غوسې وکړي، هغه به یې شاته کړو. په دغه احترام کې چې دغه احترام لپاره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د څاروي نه مخکې د بل څوک لاړ نه شي، حضرت عمر ته دا برداشت نه و چې څوک د رسول کریم نه مخکې شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ولیدل، حضرت عمر ته وفرمیل چې دا په ما خرڅ کړه، ماله په بیه راکړه. نو هغوی ورته وویل چې دا یا رسول الله دا هم ستاسو دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا په ما خرڅ کړه. نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه خرڅ کړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې عبدالله بن عمر دا اوښ ستا دی، دې سره چې څه غواړې کوه. نو د تحفه ورکولو هم دا عجیبه انداز و، هغوی ثابته که، هغوی ته واضحه که په هغوی باندې چې اوښ یو څاروی دی، که هغه داسې مخکې شي نو څه حرج پکې نشته. او اوس خو دا اوس زما له طرفه تحفه دی، نو که دا د نورو څاروو نه ورمخکې شي نو دا به ویل کېږي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه تحفه ورکړې وه اوښ، د اوښ هغه اوښ مخکې شو. حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زه په یو غزا کې وم، زما د اوښ رفتار کم شو او هغه ستړی شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماله راغله او راته وفرمایل چې جابر ما ورته عرض وکړه چې جی. نو هغې وفرمایل ستا څه حال دی؟ ما ورته زما د اوښ په ګرځېدو ستړی شو او رفتار یې کم شو، ستړی دی، نو ځکه زه وروستو پاتې شم.
رستو پاتې شوم. نو هغوی بیا د خپل سورله نه راکوز شو او هغه اوښې د پړي نه راکاږلو او بیا یې وفرمایل چې اوس پې سور شه. نو زه پې سور شوم او ما ولیده چې هغه دومره تیز شو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه هم مخکې شو. نو بیا زه مجبور شوم چې هغه ودروم. بیا رسول کریم باندې تپوس وکړو چې تا نکاح کړی دی؟ ما ورته عرض وکړو چې جی. نو هغې نه بس هغې وفرمیل چې ګوره تو خپل کور ته به ورسې او چې کله ورسې نو په هوښیارتیا د احتیاط نه کار اخله، په کور کې حسن سلوک پکار دی. بیا وی فرمایل چې ته به خپل د اوښ په ما باندې خرڅ کړې؟ ما ورته وویل چې جی. او نو هغوی هغه اوښ مانه په یو اوقیه سپین زر باندې واخیستو او بیا رسول کریم باندې مخکې مدینې ته ورسېده او زه په بل سبا رسېدلی وم. موږ چې جومات ته راغلو نو ما ولیده چې هغې په جومات په دروازه دي او هغوی نه تپوس کړو چې اوس ورسېدې؟ ما ورته یو جی. نو هغوی بیا فرمیل چې خپل اوښ پرېږده او جومات ته ورشه او 2 رکعته لمونځ وکړه. نو زه ور دننه شوم جومات ته او لمونځ مې وکړو. حضرت بلال ته هغوی وفرمیل چې دله یو اوقیه اوتله د سپین زرو ورکړله. نو حضرت بلال سپین زر اوتلل او مال یې راکړه او لږ زیات یې راله راکړه، تله یې لږه هغه طرف ته زیاته درنه کړه. نو زه بیا واپس شوم. نو وی فرمیل چې جابره زما رسول کریم فرمایل چې جابر راولئ ماله. وی ما زړه کې وی چې اوس خو په دې ماله دا اوښ واپس کړي او دې نه زیاته زما څه خبره به بله داسې نه وه چې ناخوښه مې وي چې دوی به دا ستلی شوي شي زما ته واپس کوي. نو هغوی ما ته وفرمیل چې خپل اوښ هم واخله او د دې قیمت هم ستا دی. او روایت کې دا هم دی چې حضرت جابر بیانوي چې ما دې نه پس زه د یهودي له خوا تېرېدم چې کله ما هغه ټوله واقعه هغه ته واورولو نو هغه ډېر په حیرانتیا باندې تپوس وکړو چې آیا هغوی قیمت هم واپس کړو او اوښ هم تاله درکړو؟ نو ما ورته وویل چې همدغه شان دی. هغوی وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه ورکړی شوی دغه تحفې کې دومره برکت و چې دا اوښ د رسول کریم په ژوند کې بیا د حضرت ابوبکر په دور کې او د حضرت عمر په دور کې هم دا ژوندی و. د رسول کریم د نمونې د هغوی د تربیت او د هغوی د قوت قدسي اثر و چې په ټولو صحابه باندې و. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دا اثر و او په دغه وجه هغوی بغیر د څه قسمه تنګۍ له ویرې خپل ټول مال هغوی ته سپارلی و. نو بیانېږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خدیجه ته تشریف راوړه، هغوی څه فکرمند وو. حضرت خدیجه هغوی نه تپوس وکړو چې څه چل شوی دی. هغوی ورته وفرمیل چې د قحط زمانه ده او زه شرمېږم په دې چې که ما ټول مال خرج کو نو ستا مال به ختم شي او که ما خرج نه کو نو زه د خدای نه ویرېږم. نو حضرت خدیجه قریش راوبلل او هغې کې حضرت ابوبکر صدیق هم و. حضرت ابوبکر بیانوي چې حضرت خدیجه دینارونه راوباسل او د هغوی یو ډیری جوړ کو ان تر دې چې د مال د کثرت په وجه زما دا نشو لیدی چې زما مخې ته څوک ناست دی. بیا حضرت خدیجه وویل چې تاسو ګواه اوسئ چې دا ټول مال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی. که هغوی غواړي نو دا به د خرج کړي او که غواړي نو ځان سره دې کېږدي. هغوی خپل ټول مال هغې له ورکړه د هغې د فکر لرې کولو لپاره چې ټیک ده دا تاسو خرج کړئ. د حضرت عمر بن خطاب نه دا روایت دی چې یو تن د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او د هغوی نه څه وغوښته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ما سره دا وخت سم نشته، ته زما په نامه د ضرورت څیزونه واخله په بیه او چې کله ما سره راشي نو زه به هغه پیسې ورکوم. بیا نو په دې حضرت عمر عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو مخکې هم دې ورکړي دی او څه چې ستاسو په وس کې نه دي استطاعت کې نشته نو خدای پاک د هغې ذمهوار تاسو نه یې ګرځولی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر دا خبره خوښه نه کړه. نو انصارو کې یو تن هغه و چې یا رسول الله تاسو خرج کړئ او د ذوالعرش د خدای له طرفه د فقر نه مه ویره کوئ. د انصاري په دغه خبره رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو
او خوشحالي د هغوی د مخ نه ښکارېده ظاهره وه او بیا هغوی وفرمیل چې معلوم د دې حکم راکړی شوی دی. حضرت ابو هریره وایي چې اهل صفه د مسلمانانو میلمانه به وو، د هغوی څه کور نه وو چې هلته به هغوی آرام کولی شو، نه څه داسې څوک وو د هغوی چې له هغوی ورتلی شو. چې کله به رسول کریم له صدقه راغله نو هغوی به هغه اهل صفه ته ولېږله او په خپله به هغې نه هېڅ هم نه اخسته، هسې هم صدقه به هغوی نه اخسته ځکه چې په هغوی حرامه وه او د نورو غریبانو لپاره به هغه صدقه وه. چې کله به هغوی له څه تحفه راغله نو بیا به هغوی اهل صفه راوغوښته او په هغې کې به هغې ځان په خپله به هم څه اخسته او هغوی له به یې ورکول. د جود او سخا سره د همدردۍ او د تربیت هم څومره اعلی معیارونه وو. د هغې دې باره کې یو روایت کې راځي حضرت ابو هریره بیانوي چې یو ځل یو کلیوال و د عربو، هغه راغلو او د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه د خپل د حاجتونو باره کې څه سوال وکړو. نو راوي اکرمه وایي چې زما خیال دی چې هغه د دیت په معامله کې د مدد غوښتلو راغلی و. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغه له څه ورکړه، بیا هغوی ورته وفرمیل چې ما تا سره حسن سلوک کړی دی. نو په دې هغه کلیوال وویل چې نه تاسو ما سره ښه سلوک نه دی کړی. نو ځینې مسلمانانو چې غوسه شو او د هغه طرف ته ورمخکې شو، اراده یې وه چې هغه راونیسي، خو رسول کریم هغې په اشاره منع کړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه و وسلم راپاڅېد، کور ته تشریف یوړو او هغوی هغه کلیوال کور ته راوغوښتو او هغه ته وفرمیل چې ته ماله راغلی او تا موږ نه وغوښته او موږ تاله درم که او بیا ته هغه خبرې وکړه چې کومه تا کړې ده، ته خبرې چې څه دې ویلي دي چې ما انصاف نه دی کړی. او بیا رسول الله د کور نه هغه له نور هم څیزونه ورکړه او بیا یې ترې تپوس کړو چې ما تا سره اوس سلوک وکړو. نو کلیوال وویل چې اوجي خدای پاک ستاسو کور والا او قبیلې والا ته بهترینه جزا ورکړي. نو په دې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم هغه ته وفرمیل چې ته موږ له راغلی او موږ نه دې سوال وکړو، موږ تاله درکړه، خو بیا هم ستا زړه کې چې څه راغله ته هغه ووایې بغیر د څه پوهې نه او د سوچه. او زما د صحابه په زړه کې ستا باره کې څه غوسه هم شته د ستا په دغه خبره. نو چې کله ته بهر لاړ شې نو د هغه مخې ته هغه خبره به وکړې چې کومه تاسو ته زما مخې ته بیانه کړه، دې لپاره چې څه چې د هغه په سینو کې دي هغه دې لاړ شیني. اوس هغه دا و چې تاسو انصاف وکړو. نو راوي وایي چې کله هغه کلیوال راغلو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې ستا دا ملګری موږ له راغلی دی او موږ نه د سوال وکړو، موږ ورله ورکړه او څه چې دغه په زړه کې راغله هغه ده ووایي. موږ د ته اواز کړو، ده له نور هم ورکړه او د دې دا وینا ده چې دا خوشحاله شوی دی، آیا همداسې ده؟ نو هغه کلیوال ووایي چې اوجي خدای پاک دې ستاسو له د کور د قبیلې والا له طرفه د جزا خیر ورکړي. حضرت ابو هریره بیانوي چې په دې نبي کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمیل چې زما د دغه کلیوال مثال د هغه تن په شان دی چې د هغه اوښه وي او هغه وتښتي او خلک ورپسې شي او په دې هغه اوښه نور هم وویرېږي او په دې هغه د اوښې مالک وي چې زما د اوښه یوازې پرېږدي ځکه چې زه به دې سره زیاته د نرمۍ سلوک کوم او زیات د دې علم لرم چې څنګه به دا نیسم، تاسو به چې ورپسې منډه وهئ دا به نوره یې ویرېږي. بیا د هغې اوښې مالک د هغې طرف ته متوجه شو، د هغه لپاره څه ګیا راواخیست او ځان طرف ته ورته آواز وکړو چې لاس کې ګیا نیولې وه او د اوښې طرف ته راغلو تر دې چې هغه د هغې طرف ته راشي بیا ورباندې کجاوه واچي او سور شي پرې. نو هغوی فرمایي چې د ګیا خوړو لپاره اوښه راځي او چې هغه چې دې ته چې وګوري راشي نو دا به چې کله راجوخته شي نو دا به پرې کجاوه واچوي. بیا فرمایي چې که ما ستاسو خبره منلې وي هغه چې کله تاسو چې کله دا خبرې کړې وه تاسو د سره سختي کول غوښته او تاسو ما پرېښې وې سختۍ ته نو دا به په هور کې داخل شوی وی، خو ما دا بچ کو، اوس هغه خوشحاله شو. نو دا د هغې د بخښنو انداز و. کور ته یې بوتلو، کور یې ورته وښودلو، کور نه یې ورله ورکړه او بهر هم هغوی بهر راوړی شو هغه شیزونه، خو دوی
ورته وښودل چې دا وګوره زما کور هم کور کې هم څه د عیش عشرت سامانونه نه دي بلکې خو چې سم دي هغه زه تعالی در کوم او په دې دغه کلیوال تسلي وشوه. حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا بیانې چې زما والد معوذ بن افرا ما ته زه د رسول کریم په خدمت کې یو سا تازه کجورو سره را لګلو ما چې ور سره دوه وړه بادرنګ هم پراته وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه خوښول او هغه وخت رسول کریم له د بهران نه ډېر کالي راغلی وو هغې کې خپل یو موټی هغوی ډک کو مال یې هم راکړه د کالونو بل روایت کوي چې رسول کریم خپل لاس ډک کو د کالونو مال یې هغه راکړو یعنې لاس کې اوچت کو ورله ورکړه بیا راته وفرمیل چې دا واچوه نو دا دې په احسن رنګ کې واپس کول د کجورو او د بادرنګو په بدله کې د سرو زرو کالي هغوی ورکړي وو. حضرت ابو هریره نه روایت دی چې رسول کریم له چې کله د یو تن جنازه راغله د یو داسې تن چې ورباندې به قرض وي نو هغوی به تپوس کولو چې آیا د خپل د قرض ختمولو لپاره څه مال پرېښی دی که خلکو به وي چې او نو بیا به هغوی د هغه تن د جنازې لمونځ به وکړو جنازه به وکړو د هغې ګینې مسلمانانو ته به یې وایي چې تاسو خپل د ملګري جنازه وکړئ او بیا چې خدای پاک هغې له فتوحات ورکړه نو هغوی فرمایل چې زه د مسلمانانو د هغوی د خپلوانو نه زیات جوخت یم نو ځکه چې په مؤمنانو کې چې څوک وفات شي او د هغه قرض ورباندې وي نو د هغه ادا کول زما په ذمه ده او څوک چې مال پرېږدي نو هغه د هغه د وارثانو دی که قرض دی نو به زه ورکړم خو که څه مال یې پرېښی دی په وراثت کې نو بیا هغه د وارثانو مال دی. عبدالله حوزنی بیانې چې ما حضرت بلال نه چې د رسول کریم مؤذن وو د حل په مقام باندې زه هغې سره میلاو شوم ما ورته وویې چې یا بلاله ما ته ووایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خرڅ څنګه کیږي نو هغوی وویې چې هغې سره اسم نه وي هغې سره به اسم نه وو او ما به د هغوی له طرفه انتظام کولو چې کله خدای پاک هغې مبوس که نو ها وخت راسي چې کله نه ما بیعت کړی دی ما به انتظام کولو تر دې چې بیا رسول کریم وفات شو چې کله به هغوی له څوک مسلمان راتلو او هغوی به دا لیده چې هغې سره لباس نشته جامه نشته نو هغوی به ما له حکم راکړو زه به بیا لاړم او قرض به مې واخیستو د هغې لپاره به مې څادر په بیه واخیستو هغې له به مې ورکړو هغې باندې مې خوراک کولو تر دې چې په مشرکانو کې یو تن ما ته میلاو شو او هغه راته وویل چې یا بلاله ما سره د مال فراخي ده ته صرف ما نه قرض اخله او بیا به ما هم داسې کول یو ځل چې ما اودس چلندام وکړو زه د بانګ ورکولو لپاره بانګ ویلو لپاره چې ودرېدم نو هغه مشرک د تاجرانو یوه ډلې سره راورسېدو چې کله هغه زه ولیدم نو راته یې ویې چې یا حبشي نوموړ ته یې جي نو هغه زما طرف ته په کراهت وکته او په سختو الفاظو زه مخاطب کوم راته وویې چې ته خبرې چې ستاسو ترمنځ او د ستا ترمنځ او د میاشتې ترمنځ څومره ورځې پاتې دي یعنې کومه معاهده چې شوې وه د قرض ورکولو نه یې کې ویلو چې فلاني تاریخ ته به زه پیسې ورکړم یا یو میاشت کې به ورکړم نو هغه وایي چې تا ته پته چې څومره ورځې پاتې دي نو حضرت بلال وایي چې ما ورته وویل چې جوخت را رسېدلی دی تاریخ نو ما ته پته ده نو هغه وایي چې ستا او د دې ترمنځ صرف څلور ورځې پاتې دي دا قرض پوره کولو قرض ورکولو چې کوم ورځ مقرر شوې وه نو هغې کې صرف څلور ورځې پاتې دي او ته ستا په ذمه چې کم دی نو د دې په وجه به زه ته رانیسم او بیا به هغه هلته دې ورسوم چې څنګه چې ته به بیا یو ځل ګډې بیزې سره لکه څنګه چې ته مخکې وې هغه وایي چې زما په زړه کې هغه حالت پیدا شو چې د خلکو په زړه کې وي حضرت بلال وایي چې ډېر د رقت حالت پیدا شو تر دې چې ما د ماسخوتن لمونځ وکړو رسول کریم خپل کور الله له تشریف یوړو نو ما هغې نه اجازت وغوښتو د هغې سره د ملاقات هغوی ما له اجازت راکړو د شپې تلي و رسول کریم په خدمت کې نو ما ورته وویل چې یا رسول الله زما مور پلار د تاسو نه زار شي هغه مشرک چې ما به ترې نه قرض اخیستو هغه ما ته دا وویل او تاسو سره هغه څه نشته چې تاسو زما له طرفه ورکړی شئ ځکه چې هغوی خو ما ته وایي چې فلاني له ورکړه فلاني له ورکړه نو ما په قرض هغوی له ورکول اوس نه تاسو سره څه شته نه ما سره شته
او هغه به ما بې عزته کړي نو ما له اجازت راکړي چې زه دغه قبیلو کې چې مسلمانې شوي دي هغې کې چېرته یو قبیلې له ورشم تر دې چې خدای پاک خپل رسول له عطا کړي څیزونه نو هغه به زما له طرفه بیا عطا شي نو زه راووتم تر دې چې کور دور رسېدم هلته رسول کریم نه ما اجازت واخیسته او کور ته راغلم او خپله توره او خپله تیلی او خپله سپلی او خپل ډال مې خپل د سر سره کېښوده چې سهار به زه پاسم نو وړومبی کار به زه دا کوم چې دلته نه به روان شم دا ما اراده کړې وه سر یو تن په منډه راغلو ما ته یې وځو چې بلاله د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې حاضر شه نو زه لاړم او بجای د سفر ما د رسول کریم په خدمت کې چې کله وروختم دغې خدمت کې حاضر شوم او ما ولیده چې د څلور اوښې وې چې دا سامان نه ډکې وې نو ما اجازت وغوښتو د تلو نو رسول کریم چې یا رسول الله زه په سفر روان یم اوس نو رسول کریم ما ته وفرمایل چې خوشحاله شه خدای پاک ستا د اداګۍ سامان جوړ کړه بیا وی فرمایل چې تا د څلور اوښې ونه لیدې چې دلته ناستې وې ما ورته وویل چې ولې مې نه دي لیدلې نو وی فرمایل چې د دې مری او څه چې په دې باندې دي هغه ټول هر څه تا لپاره دی یعنې دا اوښې هم ستا دي او د هغې باندې چې کوم دا مال دی هغه هم ستا دی او په دې باندې کپړې دي او غله ده چې د فدق رئیس ما د تحفې په طور رالیږلي دي دا واخله او خپل قرض پوره کړه حضرت بلال وی چې ما هم هغه شان وکړه زه جومات ته ورغلم رسول کریم په جومات کې ناستو ما هغې ته سلام وکړو هغوی وفرمیل چې کومه معامله چې تا ته درپېښه او د هغې څه جوړ شو ما ورته وویل چې هر هغه څه چې ادایګي د رسول کریم په ذمه و خدای پاک د هغې ادایګي وکړه او باقي هغوی ادایګي پاتې نه ده نو هغوی وفرمیل چې آیا څه باقي بشتي ما ورته او جي هغوی وویل چې ګوره ته دغه مال نه راحت ورکوي څه چې بچ دي د هغې نه هم راحت راوړه او د دې او دا په غریبانانو خرج کړه ځکه چې زه خپل کوروالاو له به نظم تر څو چې د دا ونوي شو مله راحت را نه کړي رسول کریم چې کله د ماسخوتن لمونځ وکړو نو ما زه راوختم او راته یې وفرمیل چې دې څه چې کوم تا ته معامله درپېښه وي چې کوم مال بچ شوی و تقسیم لپاره نو د هغه څه وشو نو حضرت بلال وی چې ما ورته وویل چې څوک رانغلو اخیستو لپاره هغه ما سره همدغه شان پروت دی رسول کریم په شپه به په جومات کې تېره کړه بیا هغوی وویل چې ښه بیا به زه هم کور ته نه ځم په جومات کې به اوسم او بیا بله ورځ هغوی چې کله د ماسخوتن لمونځ وکړو نو هغوی ما ته وویل چې تا ته چې کوم کار درپېښو د هغه څه جوړ شو نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله خدای پاک ستاسو دې اړخ نه ډېر راحت در ورسولو تاسو د خدای پاک لوی او دغه حمد بیان وکړو یعنې مال تقسیم شوی دی په دغه ویره چې تاسو په خپل په دغه ویره چې تاسو د خدای پاک دغه ویره چې تاسو د خدای چې هغوی د خدای پاک لوی او دغې د حمد له ویرې چې هغوی به وفا شي هغه مال به هغې سره وي حضرت بلال وایي چې بیا هغې پسې زه چې ورغلم نو د هغوی تر دې چې هغوی ازواج مطهرات له ورغله هر چا د هغې کې سلام وکړو بیا هغوی هغه ځای کې کېناستې چېرته چې هغوی شپه تېرول به حضرت ام سنبله بیانوي چې ما د رسول کریم په خدمت کې یوه هدیه حاضره کړه د هدیې سره زه حاضره شوم نو نبي کریم ازواج مطهرات هغه د اخیستو نه انکار وکړو وایي چې تا به موږ نه قبلو بیا رسول کریم تشریف راوړو د هغوی وفرمیل چې سنبله دغه هدیه قبوله کړي ځکه چې هغه زموږ کلیوالو کې ده او موږ د هغې ښاریان یو بیا رسول کریم د هغې هدیه قبوله کړه او هغې له یوه وادي هغې له ورکړه یعنې هغه هدیه مې واخیسته او بیا د تحفې په طور یې پوره علاقه هغوی چې کوم دی هغه ښځې له ورکړه لکه څنګه چې مخکې بیان شوي دي چې د لږ تحفې په بدل کې به هغوی بې انتها بخښنې کولې حضرت ابن عمر بیانوي چې نبي کریم حضرت زبیر ته تر هغه ځای پورې چې کوم ځای پورې د هغې اس رسېدی شي د جاګیر په طور هغه ځمکه د هغې له د ورکولو حکم فرمایلی و نو هغوی وایي چې د خپل چې کوم د اس د دې له منډه ورکړو چېرته چې دا ودرېږي نو تر هغه ځای پورې به ټوله علاقه ستایي دا ډېره لویه علاقه وه چې بیا
وروسته راغلی او د فتوحاتو نه پس ته نو هغوی خپل اصله منډه ورکړه تر دې چې هغه ودرېدو یو ځای او چې کله هغه ودرېدو نو هغوی څه نور غوښته چې کاشکې دا میلاو شي او نو هغوی چې کوم دی لاس کې چې کومه کوړه وه هغه وغورځوله او ډېر مخکې پورې هغوی هغه لاړه نو هغوی وفرمیل چې دا همدغه حده پورې په ځمکه کې ورکړه ان تر دې چې دا کوړه هلته ورسېده او تر څو چې یعنی تر څو چې هغه کوړه غورځولې وه دغه اوس نو بیا تر هغه ځای پورې چې کومه ځمکه د هغه هم هغې له ورکول وه حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه بیانوي چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره روان وو چې ځینې او دا د هنند نه واپس دې تشریف راوړو هغه وخت دا واقع د ځینې کلیوال خلک لاره کې هغوی پورې ونښته او هغوی نه سوال شروع کړو نو هغوی دومره مجبور کړو چې هغوی د یو ونې سره ډډه لګولو باندې مجبور شو په دې د هغوی ټول صدر په ونې کې ونښتو او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ایثار شو هلته او بعض روایتونو کې دا هم دي چې کله هغې دې اټک ته رسېدلي نو هغوی شروع کړی و راکاږل صدر او او بعض روایتونو کې دا هم دي چې کله هغې دغه ونښته صدر چې کله ونښتو دې چې راکاږل شروع کړی و نو د هغې په مریا باندې نښانونه هم جوړ شوي و نو هغوی دا فرمایل چې زما دا صدر ماله راکړئ او که ما سره د دغه کانټېداره ونو په شمېر کې مال وې څاروي وې نو ما به هم تاسو کې ویشلی وی تاسو به چې دا نه کتئ چې زه بخیل یم یا دروغجن یم یا بزدل یم دغه واقع حضرت مسلم موعود هم بیان کړی د لیکلي چې د مکې د فتح او د هنند د غزا نه فارغېدو نه پس هغه اموال چې د مغلوبو دشمنانو د جرمانو په وجه یا د جنګ کې چې کوم د میدان جنګ کې چې کوم شیزونه هغوی پرېښي وو هغه چې کوم راغونډ کړی شو نو حضرت رسول کریم هغه په اسلامي لښکر کې تقسیمول به خو په دغه موقع هغوی په ځای د دې چې دا اموال تقسیم کړي وي په مسلمانانو کې هغې د مکې او د خواوشا چې کوم خلک په هغې کې دا ویشلی وو د دغه خلکو دننه خو له ایمان پیدا شوی هم نو ډېر پکې داسې چې کافرانو او چې کوم مسلمانانو هغوی نوي مسلمانان شوي وو د دې لپاره بیخي نوې خبره وه چې یو کم خپل مال نورو خلکو له ورکوي لګیا دی د دغه مال د تقسیم په ځای د دغه مال په تقسیم په ځای د دې چې د هغوی په زړه کې نیکي پیدا شوې وې او تقوا نه هغوی تقوا پیدا شوې د هغوی حرص نور زیات شو او رسول کریم ګیر چاپېره ودرېد او نور غوښتنې هغوی کول شروع کړي هغوی تنګول شروع کړل تر دې چې هغوی په دیکو یو ونې پورې هغوی بوتله او یو تن خو د هغوی هغه صدر چې د هغوی په اوږه پروت و هغې داسې راکاږل شروع کړو چې د هغوی ساه پرې درېدل شروع شوه نو هغوی وفرمیل چې خلکه که ما سره څه نور هم وي نو هغه به ما تاسو له درکړی وی تاسو به هېڅ هم دا نه کتئ چې زه بخیل یم یا بزدل یم بیا هغوی خپلې اوښې له لاړه او یو ویښته یې د هغوی رامات کړو هغې اوچت کړو ویې فرمایل چې خلکه که په دا ما ته ستاسو په اموالو کې دغه ویښته برابر هم زما جت نشته سوای د هغه پنځمې برخې چې د عرب د قانون د مطابق د حکومت برخه وي او هغه پنځمه برخه به هغوی په خپل ذات باندې نه خرج کوله ځکه بلکې هم ستاسو دغه برخه هم زه په خپل ځان نه خرج کوم بلکې ستاسو په کارونو باندې هغه خرج کیږي او یاد لرئ چې د خیانت کوونکی انسان د قیامت پر ورځ د خدای پاک مخې ته د دغه خیانت په وجه به ذلیل وي خلک وایي چې محمد رسول الله هغوی مخکې لیکلي تفسیره چې دا واقع بیانولو نه پس چې محمد رسول الله د بچای خواهشمند و آیا د بچایانو د عوام د داسې تعلق وي یا د چا توان وي چې بچا ته دغه شان دیکه ورکړي او په غاړه کې ورته کپړه واچي او ساه ورله بندول شروع کړي د خدای پاک د انبیاو نه بغیر دا نمونه څوک ښودلی شي د رسول کریم له د تبوک په غزا کې یو ښایسته اسم ملاو شوی و د هغې اواز د رسول کریم ډېر خوښ و بیا یو انصاري رسول کریم ته وایي چې زما مور پلار د تاسو نه زر شي دا اس ماله راکړي نو رسول کریم ورله وایي چې دا ستا شو حضرت عایشه بیانوي چې رسول کریم خپل هغې بیمارۍ کې چې کوم کې هغوی وفات شوي وو فرمیل چې یا عایشې د سره زرو څه وشو د سرو زرو هغه 5 یا 6 یا 8 یا 9 سکې وې د هغوی خدمت کې راوړې چې دا په کور کې موجودې وې نو هغوی خپل په لاس کې الټې کړې فرمیل چې محمد
د محمد به د خدای باره کې څه ګمان وي چې هغه خدای سره ملاو شي او دا سره زر ورسره وي یا شي دا خرج کوي دا او خلکو کې حضرت مسیح اسلام یو ځای کې فرمایي چې رسول کریم یو ځل خپل کور ته راغله او تاسو یو چې زموږ کور کې څه دي نو حضرت عائشہ دوه شفه رو باسلې او هغه چې عمده دي نو رسول کریم هغه په لاس کې خو دا وی چې دا څه حل به د هغه نبی چې غزان په دوه شفه پرېږدي او بیا ما او تغیر تقسیمې کې د هنن د مولو د غنیمت د مالو تفصیل بیان شوی دی چې 6,000 غلامان او وینځي ملاو شوی په مال غنیمت کو ځینې روایتونو کې 8,000 بیان شوی دی 3,000 او خان او 4,000 نه زیات ګډي بيزي او 4,000 او خیر سره سپینزرو چې تقریبا 490 کیلوګرام جوړي کی او یو خیر د لسنمو تولو برابر وي رسول کریم فرمایي چې د غنیمت د اموال تقسیم او ابتدا رسول کریم ابتدا چې وکړو غز د تالیف قلبي نه کړی وو دا د عربو لوی خلکو د خپلو کبیرو سره کې هغوی د شرف او د بزرګۍ مقام لرلو نو د هغوی مانوسولو لپاره هغوی ورله دا بخښنې دغې سره کړی وې او هغې کې خو یو و چې هغې کې خو یو څوک داسې و چې رسول کریم ورله 100 خان ورکړي وو چا له 50 ورکړي وو او سپین زر او غلام دین علاوه وو او ابو سفیان بن حرب هم هغوی یو ورکړی وو یو 100 خان ورکړي وو ابو سفیان چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حاضر شو رسول کریم هغه مخه ته د سپینو زرو ډیرو لګولو نو هغه د رسول کریم مخه ته د سپینو زرو ډیرو کته چې لګیدلې د نغو چې رسول الله تاسو په قریش کې ټولو نه زیاته مالدار شو نو مسکی شو ابو سفیان له سلوخت او کې سپین زرو یو سلو خان ورکو ابو سفیان و چې زمازوی یزید لم ورکي نو وی هغه لم بیا سلوخت او کې سپین زرو سلو خان ورک شاید فرمایي دی له ورکړي شي دا یزید ابو سفیان زوی و چې بدنامي زمانہ کم یزید چا باندې کې ویل کی چې هغه زوی نه و هغه د وی نو سی و ان د حضرت معاویه زوی و هغه بل ابو سفیان و چې رسول الله زما چې کم دویم زوی د معاویه غلم سور کوي نو وی هغه لم سلوخت او کې سر سپین زرو سلو خان ورکول شاید فرمایلو په دې ابو سفیان وی چې زما مور پلار د تاسو نظر شي تاسو کریم یې مونږ تاسو سره جنگونه کړی دی تاسو څومره جنگیالي او بیا وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم او هوی سوره صلح کوونکی دی خدای پاک د غیر جزا خیر ورکي او رسول کریم د بخشش د اتانه فیضیاب کېدونکو کې د مکې او سردار صفوان بن امیه مو نو هغه صفوانو چې د هنان د غزا لپاره رسول کریم دینه قرض باندې ذریعہ وسله خسته او د مشرک کېدو په حال کې په هنان په غزا کې هم شامل شوی وو خو په هغه جنگ کې د زړه قیا بدلیدل شروع شو او چې کله مال غنیمت د تقسیم وخت راغلو نو هغه له 100 خان ورک او د صحیح مسلم په روایت کې مطابق 300 خان ورکړي وو یو بل روایت دی چې په ورځ کې نبی کریم د یو غاټه نتیره د چې په مال غنیمت کې اوخه او چلای وي او د هغه ودی د اوخانو او د چینو نه ډکوا او صفان چې دوره معلومات نو حیران شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل شي ابو وهب د سفیان کنیه ته په دغه غاټه کې د کوم څه پراتی په دیوانه حیران نو هغه ورته چې او چې نو فرمایل چې ټول مال ستاسو د توقل نو صفان بیا سخته و چې زه گواهی ورکوم چې تاسو د خدای پاک نبی یې ځکه چې دغه شان بخنه بل صرف یو نبی کولی شي بیا وی د یو روایت مطابق صفان بن امیه په خپل بیان چې رسول کریم ماته د هنان د مال د غنیمت مال وجرا کول چې نتیجه دا شو چې مخکې هغوی د ټول مخلوقو کې د ټولو نه زیات زمانه خو بیا وی خپل ما باندې د ټولو مخلوقاتو نه ټولو نه زیات ګران شو نو تاسو چې د مختلف د عربو سردارانو له چې کوم څیزونه ورکړي نو د ټولو شمېر د 500 نه زیات بیانېږي حضرت مسیح اسلام بیانې چې هغې سره په یوه موقع ډېرې ګډې بیزې او کافر ووایي چې تاسو سره دومره ډېرې ګډې بیزې راجمع دي نو کاسر ګسرا سره به هم دومره نه نو هغوی هغه ټول هم هغه ته وبخل هغه وخت هغه بیا ایمان قبول کړو د نبي نه بغیر دې لپاره چې د نبي نه بغیر دومره سجود او سخاوت بل څوک نشي کولی او نه پس رسول کریم د حضرت بن ثابت ته
ارشاد فرمایي چې باقي خلک هم د راولي باقي مال چې کم بچ شوی پای کې د هغوی د غنیمت مال تقسیم کو د هر چا په برخه کې څلور اوښان یا څلوېښت چیلې راغلی او داسې هغوی ټول د غنیمت مال چې تر اوسه پورې د ټولو نه زیات مال و هغه ټول په خلکو کې وویشل او رسول کریم د سیرت د اړخ د قابل غور دی چې مخالفان د هغوی د جنګونو باره کې د الزام لګوي چې مسلمانان غریبانان او د مال او دولت نه محروم وو نو ځکه هغوی جنګونه شروع کړي وو او که دې کې لږ هم څه رښتیا وي نو د حنین د جنګ د چې کوم د غنیمت اموال نو د هغې تقسیم هم بیا څه بله طریقه باندې کېدی خو دلته موږ دا ګورو چې هغوی د غنیمت د مال یو ډېره لویه برخه په تالیف قلب له اغیارو له ورکړې وه د قریش امیرانو له ورکړې او د ځینو روایتو مطابق هغوی ټول مال نورو خلکو کې ویشلی وو او دې کې د هغوی څه نور مصلحتونه به وو خو دا خو دنیا ولیده چې هغوی ځان لپاره هېڅ هم نه ویښی بلکې خپل جانثار او وفاداره ملګري یعنې د مدینې انصار خلفای په مال غنیمت کې هېڅ هم نه ورکړی ډېر کم یې ورکړی وو د حنین د غزا په ورځ یو ښځه راغلې وه مخکې غوڅ یو څو شعرونه ووي چې پکې د حوازن قبیلې کې د هغې د رضاعت د ورځو ذکر او بیا هغه د حوازن والاو سره نو بیا رسول کریم حوازن والاو ته هغه ټول مال واپس کو او هغه خلکو ته ډېر څه هغوی ورکړي وو چې څه هغوی ورکړي وو د هغې مالیت چې وو هغه 15 لکه درمه برابر و ابن دیهه وایي چې دا سخاوت انتها او داسې سخاوت باره کې مخکې هېڅ چېرې هم نه اورېدلی شوي چې کله د حوازن نمایندې مسلمانان شو د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو نو هغوی خواست وکړو رسول کریم ته چې د هغوی اموال او د هغوی قیدیان دې هغې ته واپس کړی شي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ودرېد او هغوی فرمایل چې رښتیا خبره زما هم خوښه ده ډېره مې خوښه ده په دوو خبرو کې یوه خبره خپله کوي یا قیدیان واپس واخلي یا مال او ما په جیرانۍ کې د دې انتظار کړی و او فی الواقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله طایف نه واپس راغلی نو لسو نه څه زیاته موده یا شپې د هغې انتظار کولو همداسې پاتې شو چې دوی به راځي او خپل مال او د قیدیانو مطالبه به کوي کله چې دې ته ښه معلومه شو چې رسول کریم هغوی دې له په دوه څیزونو کې یو څیز ورکوي نو هغوی وایي چې بیا به موږ خپل قیدیان اخلو بیا رسول کریم په مسلمانانو کې ته ودرېد مخې ته او د خدای پاک تعریف هغوی وکړ او بیا وایي چې دا ستا رونه دي چې موږ ستاسو رونه چې توبه کوي موږ له راغلي دي ما دا مناسب وګڼله چې د هغې قیدیان دې ته واپس کړمه نو تاسو چې کم تن په خپله رضا واپس کول غواړي یا دې واپس کړي چې څوک تاسو کې دا غواړي چې هغه دې په خپله برخه قایم پاتې شي نو هغه دې بیا واپس کړي موږ به د هغه چې کومه د غنیمت برخه چې خدای پاک موږ له راکړي به موږ ورکړو رسول نو خلک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خاطر موږ خپلې د په خپله خوشحالۍ دا قیدیان هم داسې ورکوو موږ ته هېڅ د برخې حاجت نشته دی رسول کریم وفرمیل چې زه نه یم خبر چې تاسو کې چا د دې اجازت ورکړی دی او چا نه تاسو واپس شئ خپل سردارانو باندې خپله فیصله وکړئ ستاسو سرداران دي ستاسو مخې ته دا وړاندې زموږ مخې ته دا وړاندې کړو په دې هغې لاړه او ډېر په احتیاط هغوی دا ډېر احتیاط هغوی کړی و چې خپل سرداران راولېږئ ته ویلي وو او د هغې په ذریعه وایي چې که تاسو واقعي واپس کوئ لګیایئ نو قیدي د هغې چې کوم سربراهان او هغې سره خبرې وکړې بیا رسول کریم له هغوی راغله او هغوی ورته وویل چې موږ ټول په خوشحالۍ منو اجازت ورکوو چې قیدیان دې واپس کړی شي او داسې رسول کریم بغیر د معاوضې د حوازن قیدیان آزاد کړه هغې صرف آزاد نه کړه بلکې هغې له نوې جامې هم جوړې کړې د جامو د خریدارۍ لپاره رسول کریم د یو صحابي باقاعده مکې ته رالېږلی و هغې ته فرمایلي و چې فلا یخرج الحر منهم الا کاسبه چې هغې کې د یو هم آزاد چې څوک چې آزاد شوي هغه به بغیر د لباس نه پرېږدي چې لاړ شي حضرت انس بن مالک نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم له د حنین د غزا په ورځ خلک راغله سوال یې کولو نو هغوی له ګډې بیزې او د اوښانو نه مال ورکړل تر دې چې سم پاتې نه شو بیا رسول کریم وفرمیل چې تاسو څه غواړئ آیا تاسو غواړئ چې زه بخیل شم والله زه نه بخیل یم نه ډرپوک یم او نه دروغ وایم په دغه اړخ چې موږ دا هم ګورو چې رسول کریم چې کومه جود و سخا دغه به محله نه وه په دې کې هېڅ شک نشته چې هغوی چې کوم سایلین به وو سوال کوونکي به وو هغوی ته به هغوی انکار نه فرمایلو خو کله کله به هغوی
دا چې کوم خلک غواړي هغې د حکیمانه انداز کې ودرول هم دي او دې کې ډېر مسالې به کار فرماوه. مثلا یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم اموال تقسیمول او خلکو له ورکول او یو تر مسلسل نظر اندازه کېدو نو او بیا اسم پاتې نشو. نو سعد بن وقاص باندې چې هغه تن زما دغه خلکو نه زیات خوښ و نو ما غوښته چې دته د ملاو شي نو نور په مقابله کې نو ما و چې یا رسول الله تاسو د فلانې ولې پرېښودو قسم په خدای زه خو دا مؤمن ګڼم. نو رسول کریم وفرمیل چې یا مسلم او حضرت سعد وایي چې په دې زه لږ خاموشه پاتې شوم او بیا وخت پسته څه چې زه د هغې باره کې خبره وم نو هغې په وجه زه مجبوره شم چې ما خپله خبره زه بیا وکړم. ما ورزه کړو چې تاسو د فلانې پرېښودو قسم په خدای زه خو هغه مؤمن ګڼم. نو هغې بیا وفرمیل چې یا مسلم نو بیا چې څه دغې متعلق زه خبره وم نو هغې په وجه زه مجبوره شوم او ما خپله خبره یو ځل بیا وکړه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه جواب ورکړو او نه پس رسول کریم وفرمیل یا سعد زه یو تن له ورکوم مال په دغه ویره چې خدای پاک هغه په اور کې وانه چې هلاکي هغه بل تن مال باندې زیات ګراني ته ټیک وې خو نور هم ډېر مصلحتونه وي دغه په وجه زه ورکوم چې د هغې د ایمانونو لږ مضبوط شي او ځینې خلک تحفې چې واخلي یا دنیوي فایده چې پورته کړي نو په خپل ایمان باندې هغې قایم وي لکه څنګه چې ډېر مثالونه مخکې وړاندې کړی شو. حضرت زین العابدین ولی الله شاه صاحب لیکي چې مؤمنون او مسلمان امام بخاري په دې کې چې کوم حدیث راوړی دی دې کې هغوی د ایمان او د اسلام ترمنځ اصل فرق واضح کړی دی یعنی ایمان د باطني کیفیت ظاهر دی او د اسلام تعلق ظاهر سره دی. ځکه رسول کریم ادب ښودلی دی چې چا باره کې د خپل د رای د اظهار کولو کې لږ احتیاط پکار دی. د اندرون علم سره خدای پاک لري. کم صحابي له چې ورکول هغوی مناسبه نه ګڼلي هغه جویل بن سراقه مخلص مهاجر و. رسول کریم هغې سره ډېره مینه کوله خو باوجود له دې هغې حضرت سعد په بار بار په زور ورکولو هغې ته دا ادب ښودلی و او د دغه فرد محفوظ ساتلو تلقین تعلیم ورکړو چې حقیقت کې د ایمان او د اسلام ترمنځ دی. یعنی هغه فرد محفوظ ساتلو تعلیم ورکړو چې حقیقت کې د ایمان او د اسلام ترمنځ دی. او دغه واقع نه معلومیږي چې رسول کریم د کمزوري خلکو د خیال ساتلو تعلیم ورکړی دی چې هسې نه هغوی چېرته خپلې کمزورۍ په وجه تندک ونه خوري. یو کمزوري بوټی چې د کومې نګرانۍ محتاج وي نو یو لویه ونه هغه هغومره محتاج نه وي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ایمان د تندک نه بچ کولو لپاره د وړې خبرې خیال ساتلی دی او په دغه لړ کې ځینې نادانه خلک ډېر غلطه رویه خپله کړي ډېر او د هغه صرف دا نه چې داسې تن چې تندک خوري هغه داسې ته عمل نه بچ وساتي چې هغه د تندک سبب جوړېږي هغې پخپله د هغه د تندک سبب شو په ځای مشرکانه رویه خپلولو دغه کمزورو په ایمان باندې هغوی اعلان حمله کوي. دا د ځینو خلکو عادت وي چې هغوی دغه شان همدي کول کوي چې کمزور ایمان والا نور رستو شي نو دا خبره موږ ته یاده ساتل پکاره ده. رسول کریم په دغه خبره کې ډېر احتیاط نه کار اخیستو چې دو نورو مخې ته د چا د ایمان په خاص طور باندې تعریف نه به هغوی دا منع کول صرف دې لپاره چې ځینې وخت په مخ باندې تعریف کول د هغه تن لپاره د نقصان سبب شو چې چا تعریف شوي بلکې دا یو قسمه د مقابلې په وجه ځینې وخت لکه د بل بنده د ایمان پر رویې په دې باندې یوه حمله کېږي. نو هغوی په دغه واقع کې څلور سبقونه ښودلی شوي دي. هغه دا چې اسلام په ایمان کې فرق دی او په کومه موقع کم یو لفظ استعمالول پکار دی. یعنې ټولو کې لومړی دا چې اسلام او ایمان کې فرق څه دی. بیا دویمه خبره دا چې د الفاظو برمهاله استعمال چې په کومه موقع به کم لفظ استعمالوي او بیا دریم څیز دی چې مؤلفة القلوب خیال ساتل یعنې د تالیف قلب حساب لرل چې چا ته په څه فایده کېږي د بې سوچ او بې پوهه. څلورمه خبره دا چې بې سوچ او بې پوهه په داسې طور دی چې تعریف ونه کړی شي چې په کم کې د نورو په ایمان باندې یا رویې باندې حمله وي. رسول کریم د ژوند یوه واقع د حکمت د اصلاح خزانه ده.
حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي چې رسول کریم د اخلاق فاضله بیان کې چې په دې کې د کمال درجه اعتدال وو او هر خلق په خپل خپل محل په خپل موقع ظاهرېدو او هغوی په هغه اخلاق فاضله کې د رسول کریم چې کوم سخاوت وو هغه هم فی محله یعنی په خپل د خپل موقع مطابق وو او ایثار هم د وی فی محله وو او کرم هم فی محله وو د هغوی د جدو څخه بشمېره واقعات دي په دې کې موږ ته د هغوی د خلق نور اړخونه ښکاري بهرحال لکه څنګه چې د هغوی تعلیم متوازن دی نو داسې د هغوی هر عمل هم د هغې مطابق متوازن وو خدای پاک دې موږ له هم د هغې د سرت په هر پهلو باندې د غور کولو او د عمل کولو توفیق راکړي د هغې په اسلوب باندې د عمل باندې کوشش په ذریعه موږ د خپل ژوند د خدای پاک د رضا په مطابق د رضا مطابق چلوونکي شو الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر